اوس به مونږ راځو د الکترونیک کنفیګوریشن نه بعد چې کوم زمونږ نیکسټ ټاپک چې کوم دی هغه الکترونیک کنفیګوریشن اف فرست 18 الیمنٹ چې کوم دی مونږ به د فرست 18 الیمنٹ چې کوم دی د دې الکترونیک کنفیګوریشن کو electronic configuration of first 18 شیشه element یو خو د فرست 18 element د پاره کړي مونږ به د 70 او 80 پلس پورې سو کو د الکترونیک کنفیګوریشن چې کوم دی د طریقه تاسو یاد کړئ نو پیریډ ټیبل کې چې کوم 118 پورې الیمنٹ چې کوم دی ټول به تاسو بیا څه کولای شئ الکترونیک کنفیګوریشن کولای شئ سمپل دا چې کوم دی مونږ په پریویس لیکچر کې مونږ ډیسکس کړی دي نو فرست 18 element چې کوم دی د دې مونږ الکترونیک کنفیګوریشن کو مونږ سره فرست نمبر چې کوم دی هایدروجن هایدروجن چې کوم دی د دې اټامیک نمبر څه شی دی د اټامیک نمبر مونږ سره دی 1 مطلب 1 دی نو 1 مطلب دی کې څو الکترون دي 1 الکترون دي په هایدروجن کې څو ټوټل الکترون دي دا مونږ سره هایدروجن دی دې کې مونږ سره 1 الکترون دی وس دا 1 الکترون چې کوم دی په هایدروجن کې 1 الکترون دی د دې دا 1 الکترون په کوم ځای کې پریزنٹ دی دا مونږ د چانه د الکترونیک کنفیګوریشن نه پاینټ کوو چې دا 1 الکترون چې کوم دی دا په کوم سب شیل کې پریزنٹ دی نو اکارډینګ ټو دا ابا پرنسپل چې کوم نو په دې کې د ټول نه لویس انرژي چې دا چای د کم سب شیلی اکتبه الکترون دي نو دې ټول کې د ټول نه لویست انرژي چا ده د 1 استا نو مین هایدروجن کې چې دا 1 الکترون دی دا په کوم ځای کې دی دا په 1s کې دی او په 1s کې هایدروجن کې څو الکترون دي په 1s کې په چې کوم s اربیټال دی دې کې میکسیمم نمبر اف الکترون څو راځي په پریویس لیکچر کې ما پوه کړی وي چې په 1 په اربیټال کې میکسیمم نمبر اف الکترون 2 راځي نو په هایدروجن کې څو دي 1 دي نو په دې 1s کې به څو الکترون دي 1 الکترون دي دلته په تاسو د پاسه 1 لیکل شي نو دا مونږ سره د هایدروجن څه شی دی هایدروجن چې کوم دی 1 اټامیک نمبر د دې الکترونیک کنفیګوریشن څه دی 1s 1 دی دین پس چې کوم دی د هایدروجن نه بعد چې کوم الیمنٹ دی هغه څه دی هیلیم دی څه شی دی هیلیم دی د هیلیم اټامیک نمبر مونږ سره څه شی دی 2 دی مین په دې کې څو الکترون دي 2 الکترون دي پکې نو دا 2 الکترون چې کم دي دا به په کم ځای کې په دې اټم کې پریزنٹ دي نو اکارډینګ ټو ابا پرنسپل 2 الکترون دي دا په کم ځای کې پریزنٹ دي نو اول به الکترون لویسٹ انرژي چې کم سبشن اویلیبل دی هغه ته ځي دلته 1 اس اویلیبل دی نو الکترون به دا 2 الکترون به چارته ځي دی 1 اس ته ځي او په 1 اس کې میکسیمم نمبر اف الکترون 2 راځي نو 2 دوانه چې کم دی دا به 1 اس ته لاړ شي نو دا مونږ سره د هیلیم چې کم دی الکترونیک کنفیګوریشن ناله 1s2 په د اربیټال کې څو الکترون دي 2 الکترون دي دا مونږ سره د هیلیم چې کم دی د الکترونیک کنفیګوریشن ناله هیلیم نه پاس چې کم دی مونږ سره راځي تھرډ نمبر چې کم دی هغه لیتیم دی اټامیک نمبر مونږ سره څه دی 3 دی وس په دې کې څو الکترون دي 3 الکترون دي وس د دې 3 الکترونو فیلینګ به مونږ څنګه کوو نو الکترون به اول چاته ځي چې کوم د ټول نه لویس اویلیبل اربیټال دی نو 1s چې کوم دی فرست شیل څو دی فرست شیل کې څو الکترون په څو شیل دی په 1 مین چې دا کم کې شیل چې دی کې شیل په کې شیل کې فردر څو اربیټال دي 1 سب شیل دی
او په 1 سب شیل کې میکسیمم 100 اربیټال دی 1 اربیټال دی پکې 1 اربیټال دی او په 1 اربیټال کې څونه الکترون راځي 2 الکترون راځي میکسیمم نمبر اف 2 الکترون راځي نو دا موږ د لیتیم د لپاره دا پس کې شیل دی په کې شیل کې سو سب اربیټال دی سب شیل دی نو په کې 1 سب شیل دی او کم سب شیل دی اس دی 1 اس او په دې کې میکسیمم نمبر اف الکترون 2 راځي نو د اول به موږ د 2 الکترون په چا کې واچو په 1 اس کې نو 1 اس کې 100 الکترون موږ سره رالو 2 الکترون رالو 1 اس 2 الکترون وس دینه بعد بیا نیکست سب شیل ته دي نیکست شیل څه شری 2 دی چې کوم ال ورته موږ وایو د ال ته بځي او په ال کې به بیا د ټول نه لویس انرژي د چا ده د 2 اس ته نو د سیکنډ نمبر تھرد نمبر الکترون به چا ته راځي دا به د 2 اس ته راځي او 100 الکترون پاتې شو دوه په 1 اس کې رالو او یو الکترون څه پاتې دی نو هغه به سره راته شي 2 اس ته راشي نو د لیتیم چې کوم الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی 1 اس 2 بیا 2 اس 2 یو الکترون پاتې نه یو الکترون بل تر شي دا موږ سره د لیتیم الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی وس د لیتیم پورې خو تاسو به امید لرم چې پوه شوي بیا د لیتیم نه پس چې کوم نیکسټ الیمنٹ چې کوم دی هغه موږ سره بیریلیم دی څه شی دی بیریلیم چې اټامیک نمبر یې څه دی 4 دی 4 دی مطلب 4 الکترون دی پکې نو وس دا الکترون چې کوم دی دا به کم سپیننګ به څنګه کوو دوه الکترون چې کم دی دا به پس چاته ځي 4 الکترون دی لومبنی به څه ته ځي 1 اس ته به 2 الکترون لاړ شي بیا د 1 اس نه بعد چې کم دی نیکست چې کم شیل دی ال دی ال کې سره 2 اس دی او 2 پی دی نو 2 الکترون به بیا چاته راشي د 2 اس ته به راشي نو 2 الکترون په 1 اس کې رااله 2 په 2 اس کې رااله نو د بیریلیم الکترونیک کنفیګوریشن چې موږ سره رااله 2 الکترون دلته رااله 2 دلته ټوټل 100 الکترون رااله 2 + 2 4 نو دا موږ سره د بیریلیم الکترونیک کنفیګوریشن رااله 1s2 او 2s2 موږ سره رااله بیا د بیریلیم نه بعد چې کوم دی هغه موږ سره راځي د بیریلیم نه بعد موږ سره دی بوران چې کوم دی اټامیک نمبر 5 راځي په دې کې څونه الکترون راځي 15 الکترون دي نو چې دا 15 الکترون موږ په پیلینګ کوو نو نو د دې بوران چې کوم دی مونږ 15 الکترون دي نو پس 2 الکترون به 1s2 ته 1s ته راشي 2 الکترون به چا ته راشي 2s ته راشي نو 2 4 رااله وس پی سب شیل چې کوم دی په اس کې میکسیمم نمبر 1 اربیټال دی نو 2 الکترون پکې راځي په پی کې 100 اربیټال دي 3 دي نو چې 3 اربیټال دي مطلب شپږ الکترون پکې راځي په ډي کې 15 دي نو 10 الکترون پکې راځي او اف کې ودی نو 14 الکترون راځي نو موږ سره 100 الکترون اوس په پی کې شپږ پورې راتلی شي او بوران کې موږ سره ریمیننګ 100 الکترون دی 1 دی نو یو الکترون به دی پی ته راشي نو 2 4 او 5 نو موږ سره دا د چا الکترونیک کنفیګوریشن ناله دا موږ سره د بوران ناله د بوران الکترونیک کنفیګوریشن 1s2 2s2 او 2p1 دا موږ سره د بوران الکترونیک کنفیګوریشن رااله وس د بوران نه پس کوم دی که اټم کې لیکي پټ کوئ نو 1s2 او 2s2 او 2p1 بوران نه پس چې کوم دی موږ سره نیکسټ نمبر چې کوم دی هغه دی د نایټروجن نایټروجن کې ټوټل نمبر اف الکترون چې کوم دی دا موږ سره څو دي بوران نایټروجن نایټروجن کې خو 7 الکترون دي د بوران نه پس چې کوم دی دا کاربن دی
कार्बन کې ټوټل نمبر اټامیک نمبر یې 6 دی ټوټل نمبر اف الکترون څو دي شپږ دي نو اوس به موږ شپږ الکترون فیلینګ کوو نو لومبنی 2 الکترون به چاته راځي پس 2 الکترون به د ټول نه لویس انرژي ته ځي 1 اس ته نو 2 الکترون بیا به 2 الکترون 2 اس ته راځي بیا به دا 2 الکترون پاتې شي نو دا 2 الکترون به چاته راځي دا به پی ته راځي نو 2 4 او 6 الکترون رالو د کاربن چې کوم دی د دې الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی 1:2 2:2 او 2p2 رالی دا موږ سره د کاربن الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی د کاربن نه پس چې کوم دی موږ سره نایټروجن راځي چې هغه اټامیک نمبر 7 دی نو 7 الکترون دی پکې نو د دې چې کوم د عکس اول د کاربن لپاره د 2 دی په اټم کې اوس د نایټروجن لپاره چې کم کو نایټروجن 2 الکترون چې کم دی پس به 1 اس ته راشي 2 الکترون به بیا 2 اس ته راشي او 100 الکترون پاتې شو 3 الکترون نو 3 الکترون چې کم دی دا به 2p ته راشي 2p چې کم دی دې کې 3 سب اربیټال دي د پی شیپ چې کم دی دا دی دې کې دا پی سب شیل دی په دې کې 100 اربیټال دي 3 نو یو الکترون دلته رالی یو الکترون دلته رالی یو الکترون دلته رالی نو 1 2 3 نو دا 3 الکترون په څو کې رالی په 2p کې رالی نو دا موږ سره د چا الکترونیک کنفیګوریشن رالی د نایټروجن دغه شانتي سیکوینس وایز دی اکسیجن دی نه پس اکسیجن دی نو اکسیجن لپاره دلته په پور دلته به 2 4 او 4 چې ورسو کې دا سوري اکسیجن لپاره رالی نو یو الکترون دلته 8 کې پی کې 4 رالی د اکسیجن لپاره چې کم الکترونیک کنفیګوریشن راځي دلته به څو لیکئ 4 ولیکئ اکسیجن نه بعد چې کم دی فلورین راځي نو دلته په پی کې به څو راشي 5 به راشي دلته به یو الکترون 8 کوي دلته به 5 ولیکئ دا موږ سره د چا لپاره رالی د فلورین لپاره راځي فلورین نه بعد چې کم راځي نو فلورین نه پس چې کم دی هیلیم فلورین نه پس چې کم الیمنٹ دی دماغ مې وتورک د فلورین نه پس چې کم الیمنٹ دی هغه دی نیان چې دی اټامیک نمبر څه دی 10 دی اټامیک نمبر 10 دی نو په دې کې 100 نمبر اف الکترون راځي 10 الکترون راځي نو دلته په پی کې 100 الکترون راشي 6 الکترون به راشي نو موږ سره پی چې کم دی پی سب شیل کې الکترون څه شو پورا شو او دلته به موږ سره 6 راشي دا موږ سره د نیان چې کم دی دا موږ سره د نیان چې کم دی الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره راځي د نیان نه پس چې کم بیا نیکسټ چې کم دی د نیان نه پس راځي سوډیم راځي 11 الکترون دي نو اوس دلته 11 الکترون دي د نیان لپاره چې اوس موږ د سوډیم لپاره الکترون فل کوو نو 2 4 او 6 10 ناله اوس نیکسټ الکترون چې کوم دی دلته خو دا سب شیل پی سب شیل چې کوم دی الکترون پورا شو نیکسټ دلته به یو الکترون بس چاته راځي 3 اس ته راځي نو دا موږ سره د نیان الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی دلته 3s1 د سوډیم ان دا موږ سره سوډیم الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی سوډیم نه پاس چې موږ میګنیشیم اوس دلته 11 یو الکترون ورسره بل 8 ده نو موږ سره 12 رالی دا د چا الکترونیک کنفیګوریشن موږ سره رالی د میګنیشیم میګنیشیم نه بعد چې کوم بیا فردر راځي کنه دغه شانتي سو ان پسې ځي د 13 لپاره چې کوم 13 الیمنٹ دی نو هغه کې بعد 3s پورا شو 3s نه بعد بیا الکترون چاته راځي 3p ته راځي د قشانتي 1 براشي بیا نیکسټ کوم دی په 3p کې به 2 راشي بیا د قشانتي سو ان ځي پسې نو اکسیجن پوری چور راشي اکسیجن نو
چې کله ارګان ته ورسي ارګان چې کوم دی د دې اټامیک نمبر چې کوم دی 18 راځي. نو د دې ارګان 18 اټامیک نمبر د دې پیلینګ چې کوي نو دوه الکترون به چاته راشي اس ته راشي بیا به 2 اس ته راشي نو 4 شو شپږ به 2 پی ته راشي نو 10 شو 2 به دې ته راشي نو 12 شو بیا به 12 نه بعد شپږ الکترون دلته راشي نو چې شپږ دلته راشي نو دا 18 شو نو د دې ځای پورې الکترونیک کنفیګریشن موږ سره چا رالی د ارګان رالی. بیا د ارګان نه پس چې کوم دی 19 چې 19 راځي نو بیا به 4 سٹارټیږي بیا 20 کې به دا څه شي پوره شي بیا به سر سٹارټ شي 3D به سٹارټ شي 3D مطلب سکینډیم چې کوم دی 21 سکینډیم 21 چې کوم دی بیا به دلته डी ته راځي डी کې به ټوټل څو پورې الکترون پورې کېږي 21 کې به 1 راشي 22 کې به 3D کې 2 الکترون راشي داسې د 10 پورې بیا به چا ته راځي بیا به 4 فی ته راځي بیا به 5 اس ته راځي بیا به دغه شانتي سو آن ځي. نو تاسو به نیکسټ الیمنٹ چې کوم الکترونیک کنفیګریشن دی هغه په دې سیم طریقې باندې صرف الکترون پکې یو اډ کوئ او تاسو به نیکسټ الیمنٹ د هغه الکترونیک کنفیګریشن تاسو راځي. نو امید لرم چې تاسو به په الکترونیک کنفیګریشن باندې پوه شئ. والسلام.